قرآن عجیب نورانیات دے وجود کے رولی قرآن خودی نور دے نورانیات رولی خونی کے زڑ کے قلب کے دل کے جان کے دا نورانیات رولی سر گرواز یو دعا حکایتون مختصرا ذکر کم دا جبیر نمی کی مشرک و زوائی گرفتار شوه و مسلمان و اسیر کرده وقت هم که قانون داو چکم که اسیر شی نو اغا فیدیا بیلانده که چه پیسه بیلانده که اغا بری ها کی دلو بالاخره یو جرمنه گونتی که و مقصد داو جبیر نمیگی زوای اسیر شوه ده مدینه تراغلو چه زوای اسیره نخلاص کی مسجد نبوی سا ویلارو پختنه که پیغمبر چیته چوتو لپیغمبر اینه نده المز ده کهی غویگی واچول سا المز ده کهی غویگی واچول پیغمبر ده تلاوت ده قرآن کهی المنزه که آیای والوستلا جبیر دیر حیران شوالو سا ده چی شده ده کم کلام ده ده کمی خبری دی ده خو عجیبا نورانیت لري ده خو عجیبا اثار لري ده خو زلو باندې ما عجیبا اثار پریوتلو کله پیغمبر المنز خاتم کړلو راغلو یا رسول الله تو چی الوستل پیغمبر دوته ایسو قرآن چی شه ده خدای کلام ده خالق کلام ده یا رسول الله بیارت اول ویلا اگر سوره تور ولا ای ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع د خدای عذاب واقع کیدون کې د بیچوک و دروای نشي څه کله خدای عذاب رتلون کې وی لکه مو باندې دغه زمانه باندې ډیرو خلکو ویل چې د خدای عذاب چیته د څنګه ده پسترګو مولدو کنه مولدو کرونا شکل کې چې ودرول کې نه ودرول غټان اربابان نوابان غړ ممالک څنګه د لاک ډاون کړل څنګه ودرول ایو غیر محسوس یو وړه وایرس هغه لیدای نشي هغه ما او تاسو سترګو سره نشو لیدای هغه څنګه دنیا ودروله شاید خدای طرف نه زنسیس یا ملکی ده یا کیمیکل جوړ شوی دی چې دی کدی شي خدای طرف عذابی به هر حال خدای یو عذاب وکنه بالاخره هیڅ دایا کلا پیغمبر دوا وری ول وستلا پیغمبر ته مولا یا رسول الله دغه آیه خو ایمازله باندې سخت اثر واچولو ایمازله کې یو عجیبه کرنٹ وکړلو نو کدا خالق قرآن داوی قرآن اندخته ویلی شي خدای کلام اندخته ویلی شي زنن نسته کلمه ول وستلا مغالطه مسلمان شولو مقصد دا ده قرآن کی نورانیات ورکی ده آلی سے کلمه و تو زړه و ته صفا شولو لا یمسه الا المطهرون معنی دا ده صرف ظاهری وضو نه ده نیت د صفاوی طهارت در کی وی هدایت خستل نیت وی بیا تو ته هدایت ملویږي د قرآن نه یا ما تاسو زمانی ز حکایت ته ذکر کوم تاسو زحمت هم ختموام سید قطب نمیگی فی ظلال القرآن سنی عالم ده مصرای ده مصر ولو هغه چې وری مو سفر کولو مصر نه روانو کشته کې امریکای نیویورک ته کشته کې سفر وغد ویم پنځه شپې کې سفر وو هغه چې پنځه کسان سره لیاري کې مو جمعه المنز وکړلو مو سره بهر هول انګریزان سره ایټلی ولا خزوا ډیر غاور سې متسترګ غړولې څه شی دی مو قرآن سوره جمعه ول وستلا المنزنه بعد هغه خزه سترګو کې یوخ کې ورغله مت دی څه یو پښتنه د نکوای شم زخو ایټلی ولایم عیسائی کریسچن یم تاسو د المس کولو د المنزه کې د چل وستل مو تولس د قرآن ده د مو پیغمبر اخیری کتاب لته مو پیغمبر باندې نازل شوی ده مو تی لګي وری بیا تول ویل یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض دا یو تلوستلی هغه سترګو نه یوخ کې روانه وي فورا مغزی کې اغ علم تدیه څه مو ته لګ خپل دین ولا عین او مکتب او طریقه واخه څه زی تاسو مذهب ته داخله شوم مسلمان شوا مقصد دا د قربان مشان مو تو نو وریایو مو تو خپل کتاب غلط شوه دی وگرنه قدر غیر مسلمانو سشتا ها مو تو ته قرآن مبارک مولا امیر المؤمنین ندی ویلی څه مؤمنانو او مسلمانو قرآن باندې عمل کول کې د غیر مسلمان مخ کی نشي نن کته کسي پریکټیکل مسترګ غړو هغه مونږ مخ کی شي ویلي قرآن څه چي ای متمساره عمل پنه کو هغه د عمل کوي هدو الى الطيب قرآن دی تو مسلمانو صفا سترا پاک پکیزه خبرې کوي ها قرآن سی صفا خبرې کوي پکیزه خبرې کوي عفت کلام لروي خلکو ته پیغورونه ډیر ما کوي ژبه باندې زهر ما کی کوي ها ترخی خبرې ما کوي سختی خبرې ما کوي زیاړې ما کوي بعد لهجه ما استعمالوي قرآن واضح یاد کنه ما تو الویلو خو ما تو عمل په نکو انده وایو باندې د غیر مسلمان عمل کوي کنه کوي هغه خپل منځو کې کینی بالاخره مینه محبت سجار قربان څخه خبرې کوي
ما ورته د قرآن څه قولو قولا سدیدا او خلکو محکمې خبرې کوي دلیل څه خبرې کوي ثبوت څه خبرې کوي ما ورته د قرآن سود ما خورئ واضح ده ما ورته یایي حرام ما خورئ او خلکو یتیم ولا مال ما خورئ دا ما کوي دا ما کوي قرآن د پس الویلو خو عمل د په نه کیږي کنه دغه ډیرو شی باندې نن کفار او عمل درویغ ما یایوي درویغ ما یایوي غیبات ما کوي دا ما کوي سوره ډیری دغه نه د موت عمل نه کوو خو کوکسي مولا کلام نن درست شوی غیر مسلمان د عمل پکې وخت راغلی دی چې مو تاسو واپس شو دوباره قرآن طرف ته واپس شو ور وګرځېږو قرآن طرف ته اندخ کې نجات دی اندخ کې هدایت دی